یو ځل یو سړی په کور کې مار ساتلی و. هغه مار تقریبا د شپږو نه واخله تر د 7 فوټو پورې اوږد او تقریبا 8 انچې پیړ مار و. د دغه مار سره دغه سړي دومره مینه وه چې هر وخت به هغه سړي د دغه مار سره لوبې کولې. ور چاته به د دغه مار صفت کوو چې ما داسې نسلي مار په کور کې ساتلی دی چې مثال یې نشته. څه وخت بعد دغه مار خوراک کول پرېښود. دغه سړي پرې ډېر کوشش وکړو خو هغه مار خوراک نه کوو. هغه سړی ډېر زیات خفه شو چې مار مې بیمار دی. نو هغه ولګېد او هغه مار یې ډاکټر له ویوړو. ډاکټر ته وویل چې ډاکټر صاحب زه د خپل مار سره ډېره مینه کوم او دا ما ډېر په مینه باندې ساتلی دی او یو څو ورځې وشو چې دا خوراک نه کوي، بیمار دی. مهرباني وکړه دې له سره داسې علاج وکړي چې دا زر تر زره ټیک شي او دوباره خوراک شروع کړي. ډاکټر چې کله دغه مار معاینه وکړه نو مار بالکل ټیک و. په مار کې هیڅ بیماري هم نه وه. هغه ډاکټر د مار هغه مالک ته وویل چې ستا دا مار بیمار نه دی، دا روغ جوړ دی، خو دا خوراک ځکه نه کوي چې دا تا خوري. هغه مالک حیران شو چې ډاکټر صاحب دا څه وی. نو ډاکټر ورته په جواب کې وویل چې کله پورې چې تا دې مار سره لوبې کولې نو تر هغې پورې دې مار ستا د جسم اندازه لګوله چې زه به ځان څومره وږی کړم چې دا سړی وخورم او چې د کله نه دې خوراک پرېښودی دی نو دا لګیا دی ځان وږی کوي او دا به بیا تا خوري. د دې مار د خپل مالک د خوړلو د دې قصې نه موږ ته یو ډېر لوی سبق حاصلېږي. هغه سبق دا دی چې موږ هم په خپل ژوند کې په خپله ډېر د لستوڼي ماران ساتلي دي خو موږ ته یې پته نشته. هغه که د دوستانو په شکل کې وي، هغه که د رشته دارانو په شکل کې وي، هغه که د غمخوارانو په شکل کې وي، خو موږ ته دا پته نشته چې په دې دوستانو کې، په دې رشته دارانو کې، په دې غمخوارانو کې د لستوڼي مارانو موجود دي. یو ورځ به دغه ماران موږ له ټک راکوي او موږ به خوري. ਕਈ ਇੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਕਈ ਤੇ ਭਗੌੜੇ ਵਾਰਦੇ ਕਈ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਈ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵੈਰੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਯਾਰ ਨੇ ਗੇਮ ਕਿਸ ਦਾ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਕਦੋਂ ਗੇਮ ਹੋ ਜੂ ਫੇਰਾ ਕਿਸ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਲੇਮ ਹੋ ਜੂ ਕਈ ਸ਼ੂਟਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੇ ਮਾਰੀ ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਹੋ ਜੂ ਆਓ ਮਨਾ ਚ ਗਦਾਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਫੋ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਫ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇਰੀ